بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى على رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. برون سبق کې دا د مقدمه شروع کړو چې مقدمتون د په مقدمه کې څه سړي یو دا خبره کړو زما دا خبره کړو چې لکه مقدمه ده نو په مقدمه کې دای نه کېره ولې ذکر کړی د معرفه ولې ذکر کوله او ال دغه الباب الاول او الباب الثاني د معرفو ذکر بیا چې په مقدمه کې بزره فصاحت او د بلاغت تعریف کو دا اقسام به بیانو نو د فصاحت تعریف ونه کوی د فصاحت درې قسمونه دي فصاحت الکلمه فصاحت الكلام او فصاحت متکلم بیا په فصاحت الكلام کې اختلاف او چیر مرکب غیر مفید پکې داخل دی او کنه داخلو نو پای کې دا خبره اتر شو اوس نن سبق کې د بلاغت خبره کوي چې بلاغت دا په لغت کې ویل کېږي اصول او انتها ته او د بلاغت دغه دوه قسمونه راځي بلاغت کلام او بلاغت متکلم او بلاغت د کلمې سره ناراضي دا ولی ځکه کنه چې یو خدا خبر ته وچی دي یو د خدا دا چې لکه د عربونه کلمې بلیغه اوریدل شوی نه ده لکه کلمه فصیحه یعنی یو کلمه چې فصیحه او اوریدل شوی ده هو کلمه بلیغه د عربونه اوریدل شوی نه ده یو خدا خبره او بعضی کسانو دا خبره کړې ده کنه چې دا بلاغت خو دې ته ویل کېږي چې کلام د معتدل حال مطابق وي چې کلام د څه مطابق وي او د معتدل حال چې مطابق کېږي نو دا خو لکه یو کلمه نشي کېږي بلکې دا پوره جمله جوړې شي په یوه باندې معنی د دې وجنه دا بلاغت الکلمه چې دا پکې نه راځي وای دا خبره صحیح نه دا خبره ده که صحیح نه کنه چې لکه دا کلمه دا خو د کلام او د متکلم قسیم دی نو دا چرته هم بدی کې نشي مونږ لګیږي بلاغت کلمه دا خو قسیم دی د کلام او د متکلم نو دا د سر نه هم بدی کې نشي مونږ لګیږي دا هو بیا زما قبل خبره کوي والبلاغه بلاغت څه ته وای هي تنبئ عن الوصول والانتهاء دا خبرداري ورکړي د وصول او د انتها نه یعنی رسیدل او د ویلګي بلاغت معنی رسیدل انتها وصول رسیدل انتها رسیدل یوسف بها الاخران فقط په دې سره صرف د اخرین په موصوف کیږي یعنی قسمونه منګه پرې دی کې درې ویل فساد الکلمه فساد الكلام فساد المتکلم خدا بلاغت د کلمې ناراضي بلاغت الكلام او بلاغت المتکلم صرف راځي نو بلاغت الكلمه ولې ناراضي نو داغي خبرې کوي ويوسف بها الاخران فقط اي الكلام والمتكلم دون المفرد مفرد نه ولې ناراضي یو وجه دا اذ لم يسمع كلمه بليغه اذ لم يسمع ذکر چې د عربونه اوریدل شوی نه د کلمه بلیغه ځکه چې عربو یو کلمه یو مفرد دای په بلاغت سره موصوف کړي نه دی عربو یو کلمه مفرد دای په بلاغت سره موصوف کړي نه دی د دې وجنه د بلاغت کلمه ناراضي وس زما خبره دا کوي چې خلک وای چې بلاغت خلقه دې ته ویل کېږي چې بدی کې دا کلام د مقتضى الحال مطابق راوړل نو او کلام د مقتضى الحال مطابق خو جمله کلمه نه وي بلکې جمله وي نو لہذا دا بلاغت الکلمه په څه کې راځي نو دا وهم دی دوی والتعلیل او دا خبره کول یعنی دا وجه بیانول بان البلاغه چې بشکره دا بلاغت انما هي باعتبار المطابقه لمقتضى الحال چې دا به اعتبار دې سره چې دا مطابق د مقتضى الحال سره هي لا تتحقق في المفرد او دا نه متحققي په مفرد کې وهم دا د خلکو د خبرې سره دا وهم دی دا سره وهم دی لکه پوه شو بلی منی ځکه دا مطابقت دا واسلیږي په اعتبارات زائده سره مطلب دا چې کلام د متدلم مطابق نه دا پرېږي نور اعتبارات زائد اعتبارات پکې پکار دي او هغه زائد اعتبارات دا په دغه کې په کلام کې کېږي په کلمه کې نه کېږي زائد اعتبارات په کلام کې کېږي په کلمه کې نه کېږي لکه پوه شوي ځکه زائد اعتبارات په کلمه کې نه کېږي پس کې کېږي لأن ذلك انما هو في بلاغه الكلام والمتكلم او دغه چې دی کنه دا مطابقت دا کیږي په بلاغت د کلام او پسګي او متکلم الګه پوه شوي وس دی وای کنه چې تعالی اول پکار دا چې دا د فصاحت تعریف تی کړه د بلاغت تعریف تی کړه لاګي د ورسره بیا د فصاحت قسمونه بیان کړه د بلاغت قسمونه دی بیان کړه نو دا ماده د سونه کړل کنه چې د یو تعریف ممکن نه او چې هغه ټولو اقسام ته شامل وي لہذا ما وې د سی وکړه چې ما اول تعریفات به د اول می اقسام مې بیا به هر تعریف کوم وې دا خبره ته نه جوړاو کنه د یې نظیر شته وې څنګه چې علامه ابن حاجب رحمت الله علیه په کافیه نو می کتاب کې د ذکر دا چې مستثنا ذکر کړه نو اول د مستثنا تعریف نه ذکر کړه بلکې وې چې مستثنا په دوه قسمه ده مستثنا متصل او مستثنا منقطع ده او بیا د مستثنا متصل تعریف او د مستثنا منقطع تعریف ذکر کړه نو زم په بس مینت تل ده
وانما قسم او د تقسیم کړي دي کله من الفصاحه والبلاغه اولا هر یو د فصاحت او د بلاغت نه اول ولې لتعذر جمع المعاني المختلفه الغير المشتركه دي ځکه چې متعذر دي جمع کول د داسې معنی چې مختلف دي او غیر مشترک دي په امر بداسي او احکار کې يعمهما چې عام دي چې يعمها چې عام کې دي لره په تعریف واحد په یو تعریف کې یعنی په یو تعریف کې د ټولو د راجمع کول دا ناممکن وو چې د یو تعریف بیان کې چې هغه د فصاحت د ټولو اقسام ته او د بلاغت د یو تعریف بیان کې چې د بلاغت د دوه قسمونو ته دا شامل وي نو دا متعذر و دا خبره هذا و دا د سیدا کما قسم ابن الحاجب لکه څنګه چې تقسیم کړی د ابن الحاجب المستثنى مستثنى متصل او منقطع ثم عرف كلا منهما على حد بیا د هر یو د دین جدا جدا تعریف ذکر کړل دی لکه پوه شو به معنی ها فالفصاحه في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابه ومخالفه القياس وفصاحت د دې ځنه وځ د فصاحت تعریف کوي د فصاحت مفرد یو خدا خبره ده چې فصاحت مقدم کړل په بلاغت باندې ولې به ما بلا خبره بده کې چې فصاحت خودري قسمونه دي فصاحت المفرد فصاحت الكلام او فصاحت المتكلم نو دلته فصاحت المفرد ولې مخ کړه ولکه فصاحت المفرد دی فصاحت الكلمه دی ونه نو دا مونږ خو دې سره په فصاحت کلمه ورل نو ال دغه برته خبره اترې کوي یا پرون سبق کې چې څنګه دور د اشاره کړی و چې دا فصاحت الكلمه نه مراد فصاحت مفرد ده فصاحت مفرد ده او مفرد په مقابله د کلام کې ده نو په مفرد کې بیا وي یو کلمه په کوم ذکر ده او مرکب غیر مفید په کوم دي چې مرکب غیر مفید هم کلام نه ده پوه شئ دا خبره بده بیا ورستو کوي لکه دغه په تعریف کې چیرې نور خلق لك فصاحت الکلمه وي او تعالی فصاحت فی المفرد تعریف وکړو نو فصاحت فی المفرد لاول خدا خبره ده چې دا فصاحت ول مقدم کړه په بلاغت باندې نو ځکه چې په بلاغت په تعریف کې فصاحت ملحوظ ده دا بلاغت په تعریف کې سم ملحوظ ده فصاحت لکه بلاغت خو لګي چې کلام د مقتضى الحال مطابق راوړل نو هغه کلام او دا ټول الفاظ فصیح وي نو چې الفاظ فصیح نه لاول فصاحت دا غن وستو بلاغت وي نو دا فصاحت چونکه موقوف دا بلاغت موقوف ده په دې باندې موقوف علی شو موقوف علی مخکوي پوه شئ او دغه خبره جو په دې راي کې هم ده چې فصاحت المفرد دای مخ کړه د فصاحت الكلام او متکلم باندې ولې ځکه چې کلام خو جوړیږي د کلمونه کلام خو جوړیږي د سنا د کلمونه چې کلمې فصیح وي نو کلام به فصیح وي نو دی وجه نه دا فصاحت المفرد مخ کړه ده فالفصاحت في المفرد قدم الفصاحه على البلاغه مخ کړه د فصاحت په بلاغت باندې لتوقف معرفه البلاغه على معرفه الفصاحه ځکه چې معرفت د بلاغت موقوف ده په معرفت د فصاحت باندې پوښوي ولی لکونها ماخوذه فی تعریفها زکه چې د فصاحت د تعریف ماخوذ ده په تعریف د بلاغت کې پوښوي بیا وایي چې دا فصاحت المفرد ولی په فصاحت الكلام او فصاحت المتکلم باندې مخکې کړل ده ثم قدم فصاحت المفرد على فصاحت الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها زکه چې دا فصاحت الكلام او فصاحت المتکلم دا موقوف دي په فصاحت المفرد باندې وتعریف سره خلوصه من تنافر الحروف والغرابه والمخالفه للقياس چې د کلمې خالص واله خالق دل د کلمې د تنافر حروف د غرابت او د مخالفه للقياس نه په یاد ول غواړي تاسو کې ریشت کړم فساد المفرد څه دی خلوصه من تنافر الحروف والغرابه ومخالفه للقياس پوښوي چې یو کلمې خالیواله فساد الکلمه څه دی چې یو کلمه د دریو څه نه خالی وي د سنا د تنافر نه خالی وي او د غرابت نه خالی وي او د مخالفت القياس نه خالی وي خو د قياس سره قید لګول لري القياس لغوي د قياس سره قید نو قياس په درې څلور قسمه ده یو د قياس عقلي وي او قياس لغوي او قياس شرعي پوه یو قياس شرعي ده چې مستنبط وي د قران او د حديث نه آیت قياس شرعي وي یو قياس شبهي ده چې یو څه د مشابهت ته وځي نه بل د دین دغه حکم ورکړل شي یو قياس لغوي ده چې د لغت په اعتبار سره ته په لغت کې تتبع او تلاش وکي او یو څه د بل سره جنن دا چې لکه ته چې دا دغه حرام دي پوډر او آیس او نشیده حرام دي ولې ځکه چې دا خمر حرام دي او خمر او بدی کې علت جامعات لغت په اعتبار سره بدی کې مخامره ته بدی کې مخامره ده نه ځوان چې دین دا صحیح نه دي یلګه پوه شو به دی باندې ها ایو دغه
قیاس صرفي دی کنه قیاس صرفي دی ته ویل کېږي چې لکه ته چې هر هغه واو چې متحرک وي ماقبل لري مفتوح وي نو په سره بدلوم نو دا خبره په قوله کې ده جو پدې کې هم بدله قانون په قوله کې دی خو یقولو د دې په دغه باندې قیاس کړل چې یو قول شي او دا دغه بدلیږي یا دغه شانتي جیاء ته بدله هر یو ټکی ته بدله پوه شو به باندې ها خلوص المفرد من تنافر الحروف دا تنافر حروف نه خالق کېدل والغرابه دا غرابت نه هر یو په خپل باندې چې تنافر حروف څه ته غرابت څه ته مخالفت قیاس ته وي ومخالفه القياس اللغوي ودا قياس القيد له اللغوي څه ته ویل کې المستنبط من استقراء اللغت چې هغه مستنبط کړی شوی دا تتبع د تلاش د لغت نه خو شوي یعنی یو سیس په بل سیس سره ملحق کول د جبريد وانه کې جامع وي لکه موږ وی چې نبیز دا حرام دي یا ایس حرام دي نشه حرام ده ځکه چې دا ته ملحق کې دغه سره د خمر سره چې خمر حرام دي دغه شان دا حرام دي خمر د نشه کېدو د وجنه حرام دي دم د نشه کېدو د وجنه حرام دي وتفسير البساطه بالخلوص لا يخلو عن تسامحين وې تعریف د لپاره وجودي کېدل ضروری دي د تعریف د لپاره څه کېدل ضروری دي وجودي او دلته کې دوی چې دینه بخالي د دینه بخالي نه تعریف په ادبي سره وکړو تعریف په وجودي سره پکاروي او د تعریف په سره وکړو نو دا له طرف نه تسامح ده تسامح ورته وي غلط ورته ونه چې غلط نه لري واس تسامح د تسامح لګي صاحب ته چې دې په دل کې صاحب شوی وي غلط نه لري ځکه چې دا هم صحیح دي ځکه چې په ضد سره دی اوسې هغه دغه پیژندلګي په هر یو شي سره تورف الاشیاء بیازداد هر یو شي په خپل سره پیژندلګي نو فصاحت دي ته وي چې یو کلمه متناسب الحروف سوي متناسب الحروف یعنی دغه بګی نه وي تنافر بګی نه وي او مانوس الاستعمال وي یعنی غرابت بګی نه وي او د قیاس صرفي مطابق وي د قیاس صرفي مطابق وي نو مخالفت قیاس بګی نه وي مخالفت قیاس بګی نه وي پوه شو به معنی نو تعریف اصل کې دغه دار د تنافر تعریف سره چې د فصاحت تعریف دار د فصاحت تعریف دار فصاحت د تنافر نو د فصاحت تعریف دار چې کلمه متناسب الحروف او مانوس الاستعمال وي او د قیاس صرفي مطابق وي د فصاحت تعریف دار او دلته چې دا په سره کړل چې خالی به وي د مخالفت قیاس نه خالی به وي د غرابت نه او خالی به وي د تنافر نه ندی مطلب هغه مطلب باندې یو شان دي الګه پوښوي دی باندې ها الګه پرې باندې پوښوي نو دا تسامح دغه تعریف په وجودي سره کول پکاري او دا بس سره کړه په ادبي سره نه دا تسامح ده خو غلط نه ده ځکه د دې مطلب او دغه مطلب باندې سری یو شان دي اوس په دې فصاحت الکلمه په تعریف کې درې ټکي دي تنافر او غرابت او مخالفت قیاس د هر په تعریف کوي نو فتنافر وصف في الكلمه توجب ثقلها على اللسان ووصف النطق بها فتنافر دا وصف دی په کلمه کې توجب ثقلها على اللسان چې واجبوي ثقل درنواله په جواب باندې وعسر النطق بها او ګرانوي نطق به هغه سره ګرانوي نطق په دې سره یعنی یو ټکه چې هغه په جواب کې ثقل درنواله پیدا کوي او دا هغه نطق په دې سره ګرانوي الګه پوه شوي پروس کال ویلو کنده فتنافر وصف في الكلمه توجب ثقلها على اللسان وعسر النطق الله کې څه تعریف مثال ویلو ازشو کنه دلګه ازشو نشته دلګه مستشزرات چې دا په یو قول کې ذکر دی اقوال سره غدائره مستشزرات الى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسلي دو شعرونه دي سړی لګیدل د خپل محبوبي دغه تعریف کړه د ویختو فرع يزين المتن اسواد فاحمي اثيث كقنو النخلة المتعسكلي غدائره مستشزرات الى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسلي وې زما د محبوب دا ویخته نه دی ویخته دسی ویختې دي کنه چې هغه ملا خسته کوي تک تور ویختې دي او دومره ډیر دي لکه څنګه چې غنګوچي د دغه د غنګوچي نه د دغه نخل څه ته وي کجورو د کجورو غنګوچي چې څنګه ګڼوي د قشان دي زما د محبوب دا ویخته دي او ویختې څنګه دي غدائره مستشزرات الى العلا
شاته ویخته دای بری ته قتل دي شاته ویخته بری ته قتل دي او تذل العقاص فی مثنى و مرسلی او د الفاظ ویخته په مثنى او مرسل کې پټي دي نو مثنى څه ته وای مرسل څه ته وای غدایر څه ته وای نو دا ټول بس په دې کې خبره کوي دی و چې درته وایم ته بزلنه وای ښا لکه نه مستشذرات فی قول امر القیس نور په خبره باندې پوه شوي او دې سره د خپل محبوب د خپل محبوبې د ویختو صفت کې چې ویختې ډیر دی او خيستري او سمره ډیر دی نو دا عربیان وایي چې لکه د کم زنانه ویخته خيستوي نو هغه نور هم خيستوي نو دا ذکر تفصیل کوي نو التنافر وصف في الكلمه توجب ثقل على اللسان واسر النطق بها نحو مستشذرات واذا مستشذرات چې دین دا په کوم ځای کې ذکر دي نو په قول امرؤ القیس اغدا شعر دار غدائره مستشذرات الى العلا وغدائر ټکې دی او غدائر ګران دي نو دوی سره دویم کنه غدائره اي ذوائبه ذوائب هغه وختو ته ویل کېږي چې شاته طرف ته اړول شي د زنانه وختي کنه لکه د دې سر نه شروع شي او شاته رسیدلی دغه ته غدائر وي کون څه ورته کسور ته والضمائر والضمير عائد الى الفرع وبذوائبه وبغدائره کې دا ضمیر دی نه دا فرع ته راځي دی څه ته راځي دی فرع مطلق وختو ته وي فرع څه ته ویل کېږي او فرع به کوم دی کېدا نو مار ته لاندې په دې شینه شعر وی کنه فرع يذين المتن اسواد فاهمي اثيث كقن من نقله المتعسكلي نو فرع نقول بايږي فرعون نو دې فرع مطلق وختو ته وي نه دا وي به دغه درجه دی په بعض نسخو کې غدائرها یې لیکل دي صحیح لیکل دي نو که غدائرها چې نو د هاذمیر بیا دماغه محبوبي درجه ده مستشذرات الى العلا مستشذرات څه ته وي نو مستشذرات یا خو د باب افتعال نه نو مرتفعات معنی بشي څه بشي او چتاون کی معنی بشي څه بشي مچتو کی او مرفوعات یا د مرفوعات نو اوچت کړل شي چې زما د محبوبي دا وخت د سړي چې شاته وختي اوچت کړل شي دی لپاسه تا یا هغه اوچتونګي دي د خپل وخته اوچت لپاسه یقال استشذره اي رفعه اوچتول مطلق دغه ذکر کو متعدی و متعدی استعمالي او استشذر اي ارتفع اوچتواله دا لازم هم ذکر کیږي و دا استشذرونه نه استشذر مستشذرات و دا لازم هم ذکر وي او متعدی هم ذکر کول کیږي الى العلا علا ولګي اوچتواله دا تذل العقاص في مثنى ومرسلي تذل العقاص عقاص ته په خپل ویم ده خو تذل معنی سره تذل اي تغيب تذل څه معنی نه تغيب معنی پټيږي والعقاص عقاص ته وي جمع عقيصه والخصله المجموعه من الشعر هغه وختو ته ولګي چې د شرا غنګو چي کړي کنه او د تاري ته تاو کړي صحیح ته تاو کړي تاري ته تاو کړي لکه تار زمونږ د زنانه د ریبند ته تاوي الکه زنانه ویلې دي دا زنانه وختو لیدلې دي دا بځین کې راولې چې و زنانه ده او دا ډېر غټ وخت دي او دا وخت ته چې په دې ځای کې د دې غنګو چې تر وکړل او دا په ریبل منډو کړی دي او دا وخت په د لپاسه وخت او دا زوړن وخت دا ټول لاړولې دي او غونچه کب کې پټه شوی ده هغه پوه شو به معنی نو تذل العقاص في مثنى ومرسل پټیږي هغه غنګو چې د وختو في مثنى ومرسل مثنى ومرسل څه دوی مثنى المفتول هغه وختو ته لګيږي چې راوند شوی او مرسل خلاف د مثنى یعنی کولاو وخته خوارکلی شوی مطلب سره یعنی ان ذوائبه مشدوده على الراس بخيوط چې دا شاده وخته نه دي دا شاده وخته دای تړلې شوی دی په سر باندې په تارونو سره دا وخته شاته تړلې دي او لپاسه راړولې دي وخته شاته تړلې دي په تار باندې لپاسه راړولې دي خدا وخته دي د لپاسه وخته او زوړن وخته دا دومره ډیر دي چې هغه ګنګو چې پکې د وختو پټ شوی دی وان شعره او وخته دي سو قسم دي ينقسم تقسيمي الى عقاص د غنګوچی ته ومثنى او د راغون شوی وختو ته مرسل او کولا وختو ته والاول يغيب في الاخرين او لاول نه په دویمو کې پټیږي په دوو کې پټیږي ولغرض بیان کثرت شعر او غرض د نه د دې کې جرادونه قص پس کړي نو دوی چې وختې ډیږي نه لکه په اسانه باندې وګن چې وختې ډیر دي نو څومره ډیر دي نو دومره ډیر دي چې دا وختې شاته کم تړلې دي هغه بره راوچت کړي دي نو هغه بره وختو کې کم چې شاته تړلې دي او بره راوچت کړي دي نو په دې کولاو وختو کې کم چې خواره وخت دي او کم چې رابن وخت دي پای کې هغه غنګو چې د وختو پټيږي
غدائره مستشذرات الى العلا تزل العقاص في مثنى ومرسلي شعر به یادوي د یادولو پکې سری ورې فساد کلمه فساد ولې مخکې کړي فساد کلمه ولې مخکې کړي دا د فساد تعریف سره د تنافر تعریف سره شعر سره صحیح شو او محل الاستشهاد لګیدل دا شعر د سره پر راوړل صرف د مستشذرات ټکی د پاره نور خبره په سبا کو ان شاء الله